نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. سورة الأعراف اتما پارا سلور پندرستم نمبر آیت ہے. پمکی رکو کی نو مشرکان و انجام او تردید دا شرک ذکر شو. پس پدی رکو کی دا اللہ پاک دا وحدانیت دلائل ذکر کی. اللہ رب العالمین اشپاگ ورز کی زمکا اسمانونا او پدی کی جسدی دا ٹول پیدا کری. دا اتوار او دا پیر پورز باندی اللہ پاک دا زمک مادہ پیدا کر. دا منگل او دا بد پورز باندی پزمکا باندی گرونا او میوجات وغیرہ پیدا کر. دا زیارت او دا جمعی پورز باندی اسمانونا پیدا کر. دیش بگرز کی اللہ پاک تاسی زن زکر پیدا کر چی پدے کی انسان تا تعلیم دی چی خپل زندگی تیرے نو بترتیب باند تیرا. اللہ پاک تاسی ذات تی چاہتا تمام جہان بجو ساعت کی پیدا کولم قرآن نو لیکن سوق کی ذکر پیدا کر چی مخلوق دا جلبازی نکار ناخلی او خب اطمینان سرکار کی. بیاد اللہ رب العالمین دا یووالی نخدام دا اسمانوں نے پیدا کر زمکی پیدا کر پدے کی اشیاء پیدا کر. اس قسم خرابی او کمیٹی کی باتیں نہیں کدا دا مخلوق کاروی دی کی بخا بخا کمزورے غلطے زریدل وغیر باتیں لیکن اللہ پاک قدرت اس قسم خبر پکی باتیں کمی کوتاہی پکی بالکل نشتی. بیاد دین بعد اللہ رب العالمین پا عرش باند استیوا ہوتا دیجے کہ یوسو خبری بمرس کی کوئی دا الفاظ پا قرآن کریم کی بیا راضی چا اللہ پاک پا عرش باند استیوا کرے. عرش ستوئی استیوا ستوئی او پدی کی اہل سنہ والجماعہ عقیدہ صدا او دا اہل بدع او دا گمراہان عقیدہ صدا. دا خبری بلکی سوچ سر او ریدل غوارے لکا مسئلہ آمان. عرش دا تخت ہوئی باچا چا پکم تخت کی نغیر کا عرش لکہ دا ملک بلقیس مبارک راضی چی داغی دا پارلوی تخت رستو انشاءاللہ سوری نمل کرام شید نو عرش تخت ہوئی چی باچا پکم تخت کی نغیر کا عرش استوا ست ہوئی. نو حاشیت جلالین لکی او شیخ التفسیر علامہ ادریس کاندیلوی رحمت اللہ علیہ دا گن مفسرین و حوالے سر نقل کئی چی دا استوا دیر معنی دی. یو معنی دا غلبہ بل معنی دا قدرت بل معنی دا کیناستل بل معنی کمال
بل معنا استقرار دین علاوه څه معنی شته چې کله د یو لفظ معناګانې ډېرې وي دې لفظ سره مشترک وي لفظ یو دی او معنی یې ډېرې وي نو بیا په کتابونو کې یو قاعده ده چې کله یو لفظ یو معنی یې ډېرې وي نو چې ته پکې کومه معنی اخلي هغې له به دلیل ګورې لکه مثال به ووایو عینن دا د عربی ژبې لفظ دی عینن یو معنی د سترګه بل معنی د سره زر بل معنی د چینا او بل معنی د زنګون د سترګه نو چې دې کې ته کومه معنی اخلي لفظ دې ووي نو هغې معنی دپاره په وجه ذکر کې چې دا معنی ته ځکه اخلي ولې دا معنی اخلي معنی خو ډېرې دي بله ولې نه اخلي چې دا یو معنی اخلي چې کومه معنی ته اخلي هغې له به دلیل ووي نو چې دلیل نه نو بې دلیله په شریعت کې څو خبرې نه وي اوس په دې ځای کې د استوا معناګانې مونږ او تاسو وي د عرش معنی مونږ وویلې درېیمې خبرې ته راځو چې د استوا علی العرش په باره کې اهل سنت والجماعه عقیده لري او اهل بدع کوم عقیده لري نو ځکه په دې خبره باندې پیږي اهل سنت والجماعه دا دوه جماعت یو تویل شي متقدمین علما سلف علما چې د 300 هجری نه وړاندې کوم علما تیر شوي دي صحابه تابعین تبع تابعین وغیرہ او بین کی خلف علما متأخرین علما چې د 300 هجری نه بعد تیر شوي دي اهل سنت دي ته متقدمین یا متأخرین د دې دوه نومونه مسلمان او د 300 هجری نه مخکانو ته سلف ویل شي او 300 نه بعد ته خلف ویل شي په دې کې د اهل سنت والجماعه د دواړو جماعتونو موقف اتفاقی دی چې استوا علی العرش د دې په معنا باندې الله فيه منګ په نبی ځکه استوا معنا کوم واغلو نعوذ بالله کې ناستل دا خدای مخلوق کار بیا پکې ناستو کې چې کله بادشاہ مخلوقات کې په یو تخت کېني نو قاعده دا ده چې دا تخت غټي او دا بادشاہ په دې تخت باندې برابر کېني د نبی عرش عزت دا تخت بدن غټي دی په ټوړ کې ناست او بیا دا قاعده چې کله یو ذات په یو تخت باندې کېني دا بیا د احاطه راځي دام بیا یقینی خبره ده چې په یو تخت باندې یو بادشاہ کېني نو د ده دپاره اندازه معلومه شي چې په دې ځای دی ختم شو او دام بیا یقینی خبره ده چې کله په دې باندې کېناست نو دا تخت په ده باندې محیط شو دې تخت په ده احاطه وکړه او دام بیا یقینی خبره ده چې کله د کېناستلو صفت چې دا د مخلوق کار دی او دلته خو راځي چې الله استوا کړی دی نو دا خبره خو نه شو کولی ځکه دا کېناستل خو د جسم کار دی او الله د جسم نه پاک دی جسم خو مخلوق دی او مخلوق ختمیږي او الله پاک و خالق دی هغه جسم نه لري هغه نه ختمیږي معلومه دا شو اهل سنت والجماعه په دې ځای کې ډیره مزیدار عقیده ده چې د دې داسې معنی ده چې الله نه علاوه چاته معلومه ده مزیدار خبره ده دا درس ضروري دی اوس نن ته ان شاء الله په ټیم باندې ضرور وړي ځکه چې مسله ذهن کې راشي په هم ده صحیح اهل سنت والجماعه دا مسله وکړه چې د دې استوا علی العرش سمانه ده الله تعالی الله کتاب او د الله د ذات خبر ده الله ته معلومه ده موږ په نفي خو دومره ده چې مخلوق په شان ور استوا نه ده
ځکه د مخلوق والا خو د مخلوق کېناستل دي لکه اوس تاسو دلته ناست نه وئ ساعت مخکې اوس کېناستئ نو وختي کېناستل تاسو نه غوښتل دا مخلوق کار او دا کېناستل او پاڅېدل او ګرځېدل او ښکته کېدل او پورته کېدل دا خو د مخلوق کار دي نو د الله د ذات مناسب دا صفتونه نه دي نو د مخلوق په شان استوا الله نه ده او د دې چې څه حقیقت دی او څه مراد دی زمونږ په ایمان د خو ولې معلوم مونږ ته نه دي لکه مونږ او تاسو وایو الف لام میم د دې باندې زمون ایمان دی چې دا د الله د کلام الفاظ دي او ولې مونږ په پیږو نه مونږ سوایو د دې په معنا الله کوي د دې په معنا الله کوي ځکه مونږ مخلوقات خپل کارونه پیږي سړی کېناست چې ولاړ وکړي دا مونږ مخلوق پیږو خود الله پاک د پاره چې داسې الفاظ راځي نو موږ باغې نه پیږو نو مونږ وایو د دې په معنا الله کوي دا مسئلہ میں تاسو ته ذکر کړه د اهل سنت والجماعه موقف مسئلہ د عقیده اهم ذهن کرام لچا د دې په مقابل کې د مجسمه او د مشبهه او د جماعت د غیر مقلدین عقیده سره چې دا غیر مقلدین مجسمه او مشبهه په شریک د عقیده لري چې د استوا نه معنا مراد د کېناستل ته مراد نو چې کېناستل شنو وي د عرش د الله کور نعوذ بالله اوس به یو سړی وي چې استاد دا خبره وتا د ځان او نه د ځان خبره زموږ عادت نه دی الحمدلله کتاب ما سره پروت دی نظر الابرار علامه وحید الزمان سے او نواب صدیق حسن خان سے ټول مشران دي کتابونه کې لیکلي دي ومکانه العرش الفاظ د عربی دا چې د الله مکان کور عرش او چې کور دی ولا پیدا کړ الله پاک د پاره تا د جسم عقیده الله او الله پاک د پاره دی د مخلوق صفات ثابت نو عقیده دې خراب اهل سنت والجماعه سلور مذهب مسلمانان مشترکن اهل سنت والجماعه دی عقیده اغي عقیده میں تاسو ته ذکر او د غیر مقلدین او مشبهه او مجسمه عقیده دانا چې الله پاک په عرش باندې ناس دی نو چې کې ناس ته ناس ته د مخلوق صفات دي الله پاک د باره د مخلوق صفات ثابت دي نو دی غیر مقلدین سره چې زمون اختلاف دي نو وردا د امین او د رب الیدین او غیره نه دی وردا پیږي دا په دې عقیده کې مونږ د الله صفاتونه هغه مونږ په یقین ساتو ایمان مو په دې خبرې مونږ په پیږو نه لکه استوا علی العرش او بیوی مونږ په پیږو نو مونږ یې نه مانستا د پیدل دا خبره ټیک نه ده ځکه دا عقیده د مجسمه او د مشبهه او د غیر مقلدین مسله باندې ان شاء الله پیږي استوا علی العرش الله کړی او بیا کله کله دی وی دا سنیان چې دی احناف چې دی دا الله پاک د پاره استوا علی العرش نه منګه منو همنګه دا سمانو چې الله د شان مناسب څنګه دا زمون په ایمان د نور مونږ او دوی دا سمانی چې د مخلوق څنګه مشابهت راځي نو دوی دغه مونږ دا خبره مونږ تاسو سره ځکه دا عقیده د مجسمه او مجسمه دا پدری او یادلو کې اهل باطل وړل نو موږ دا عقیده تاسو نه تسلیمو او د اهل سنت والجماعت عقیده تاسو نه تسلیمو اختلاف زموږ د دې عقیده مسله باندې پیښ او په دې باب کې اهل سنت والجماعت موقف اتفاقی دي دا ګورځان دي کو باندې مسلو کې هغه اختلاف کړي په دې کې اختلاف د اهل سنت نشته اختلاف چې اهل بدع کړي نو الله جل شانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض بیشک رب تاس الله پاک غزاد کی چې پیدا کړی د اسمانونو او زمکې په ستت ایام پشپغو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله پاک استوا کړ په عرش باندې او تاسو ته مو چې استوا سمان الله تعالی معلومه ده زموږ په ایمان دي
خو په معنا باندې موږ نه پوهېږو یغشي الليل النهار الله پاک پټوي په شپه باندې ورځ یطلبه حثیثا لټوي دا ورځ او شپه هر یو بل پسې حثیثا په تیزۍ سره والشمس والله پاک پیدا کړي نور والقمر او سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات بأمره دا مدلل او تابع دي د الله په قدرت سره الا له الخلق والامر خبردار د الله پاک د پاره ټول مخلوقات او ټول احکامات حکم ندي تبارك الله رب العالمين مبارک دی برکت ناز ذات الله پاک رب مخلوقات دي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين